نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. دا زمون دریم درس ته په دې خبره کې چې وتر د نبی صلی الله علیه وسلم نه 3 رکعاته ثابت دي. دا زمون سره بل کتاب دی شرح معانی الاثار د امام طحاوی رحمت الله علیه، جلد دې ده 1 صفحه 178. په دې کې د روایت راوړي دا عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ چې عقبه ابن مسلم فرمای قال سألت عبد الله ابن عمر، وما تاسو کو د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ چې الوتر عن الوتر په بار د وتر کې فقال درته فرمایل اتعرف وتر النهار، ته د ورځې وتر پیژنې؟ د شپې د وتر تاسو چې ته زمانه کې نو ته د ورځې د حصے چې کوم وتر دی هغه ته پیژنې؟ قلت نعم. نو عقبه ابن مسلم ورته وایي چې آو زه پیژنم، ځکه چې وتر د ورځې څه شی دی؟ هغه صلات المغرب د ماښام لمونځ دی. قال صدقت. نو ابن عمر صاحب راته وفرمیل چې رښتیا دې وویله چې وتر النهار یعنې د ورځې وتر څو رکعاته دي؟ 3 رکعاته دي چې هغه د ماښام لمونځ دی. نو د شپې وتر هم 3 رکعاته دي. دې هم دا ثابته شوله چې وتر د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک هغه 3 رکعاته دي. دغه صفحه مذکوره کې امام طحاوی رحمت الله علیه یو بل حدیث ذکر کوي. عامر شعبی روایت ته فرمای قال سألت ابن عباس، ما تاسو کو د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ او د ابن عمر رضی الله تعالی عنہ کیف کان صلاه رسول الله صلی الله علیه وسلم بالليل، چې د نبی صلی الله علیه وسلم مونږ د شپې په حصہ کې څنګه وو؟ نو دیو راته فرمایل فقال دی دوان ورته فرمایل چې د نبی صلی الله علیه وسلم مونږ مبارک چې کم دی هغه 14 رکعات او د شپې ګوره 14 رکعات هغه مخکې کتاب کې هم ثابت شو چې نبی صلی الله علیه وسلم صحیح شریف کې ثابت شو کنه چې نبی صلی الله علیه وسلم 14 رکعات مونږ کړی دی. پای کې تاسو ته مو چې 3 رکعات به کې وتر دي او دا 10 رکعات د پکې نفل دي. دا خبر ما ځان نه وکړي اره دې حدیث پرانا کې ما کړی و دی وسوي چې 14 رکعات مونږ کړی نبی صلی الله علیه وسلم ويوتر بثلاث او وتر به کې 3 رکعات کړی چې وتر به کې 3 رکعات شو 10 رکعات په خپل خود به خود چې کوم دی هغه نفل پاتې شو. دینم دا ثابت شوله. دغه رنګ د حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت راوړی دی. دا مخکې ما ذکر کو ان عائشه قالت كان نبي الله صلى الله عليه وسلم، حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وو لا يسلم في ركعتي الوتر، د وتر په 2 رکعاتو سلام نه ګرځولې بلکې په 3 رکعات باندې سلام ګرځولې دی. نو د دې روایت نوم ثابت شولا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک 3 رکعاته وتر کړی دي او دغه نور رکعات چې کوم دي دغه نفل نه. دغه رنګي د ما تاسو ته ویله چې د شپې دا ټول مونږ دې ته وتر ویلی شوی دی. نو روایت راوړی دی عن الاسود عن عائشه رضی الله تعالی عنها ان نبی الله صلی الله علیه وسلم كان يوتر ب9 ركعات. د الله نبی وو چې د په 9 رکعات وتر کول. 9 رکعات وتر نه دي بلکې دا 3 رکعات پکې وتر دي. 3 رکعات او 6 رکعات چې کم دی په دې کې هغه صلات الليل مون د تهجد ذکر شوی دی. نو د ټول مون څه ویل شوی دی؟ صلات الليل. دا صلات الليل ورته ویل شوی دی ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم په دې صلات الليل کې دا وتر کړی دي. د ټول مون ته هغه وتر ویل شو. دینم دا ثابت شوله چې نبی صلی الله علیه وسلم 3 رکعات وتر کړی دي. په دې روایت کې ثابت شو. بیا د حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت راوړی چې نبی اسلام په اول رکعت وتر کې ولوستلو سبح اسم ربک الاعلى او په دویم رکعت کې ولوستلو قل یا الکافرون او په دریم رکعت کې چې کوم دی ولوستلو قل هو الله احد او قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. په بعض روایتو کې د اخیر رکعت کې صرف یو سورت ذکر شوی چې قل هو الله احد او په بعض روایتو کې درې وانه چې کوم ذکر شوی دي. دا روایت چې ما کوم د طحاوی شریف نو ویله نو دای بیا په صفحه 181 کې ذکر کړی جلد اول کې. بل صفحه دغه طحاوی شریف هغه 182 د جلد اول دا روایت ما مخکې ذکر کړی دی د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ په حواله سره خود هم ذکر کړی دی. دیم ذکر کوي د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي ان النبي صلی الله علیه وسلم کان یوتر بثلاث رکعات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وو چې د وتر کول په 3 رکعاتو سره
دې نه هم ثابته شوه چې نبی علیه الصلاة والسلام 3 رکعاته وتر کړي دي. او بیا په صفحه 183 باندې بل روایت راوړی دی د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دا فرمایي فصلى رسول الله صلی الله علیه وسلم رکعتین بعد العشاء، نبی علیہ السلام 2 رکعاته وکړه پس د ماخستن نه، ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین، بیا 2 رکعاته وکړه بیا 2 رکعاته وکړه بیا 2 رکعاته وکړه، ثم اوتر بثلاث، بیا 3 رکعاته وتر وکړه. دې هم ثابته شوله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 رکعاته وتر کړي دي. مخکې تاسو ته امام ترمذی په حواله ما ویلو چې د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه په دې باب کې روایت نقل مې ته ذکر کړ، د حضرت عائشہ رضی الله عنها ثابت ته مې تم ذکر کړ، بیا د ابی ابن کعب رضی الله عنه په دې باب کې کوم د حدیث راغلی امیر تم ذکر کړو، بیا په کې ویل چې د عمران بن حسین نوم په دې کې حدیث راغلی هغه ته ذکر کوم. امام طحاوی رحمت الله علیه په 184 صفحه جلد اول کې د عمران بن حسین رضی الله تعالی عنہ په حواله سره وایي د فرمایي عن عمران بن حسین ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. دیم فرمائی عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام اول رکعت دی وتر کې هغه سبح اسم ربک الاعلى دا سورۃ ولستلو، دویم کې چې کوم قل الکافرون او په دریم کې قل هو الله احد. دې هم ثابت شولا چې وتر نبی علیہ السلام 3 رکعاتو. او بیا امام ترمذی رحمت الله علیه ویلو چې د عبدالرحمن بن ابزا داغه د خپل پلان روایت هم په دې باب کې شته دی، نو هغه ما تاسو ته ویلو چې به ذکر کوم. هغه امام طحاوی رحمۃ اللہ ذکر کړی په شرح الآثار 185 صفحه جلد اول کې. ده فرمای عن سعید بن عبد الرحمن بن ابزا عن ابيه انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الوتر. عبدالرحمن بن ابزا د خپل پلان روایت کوي چې د پلار د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک سره وتر وکړو. نو نبی صلی الله علیه وسلم کې ولستو په اول رکعت کې بسبح اسم ربک الاعلى، او په دویم کې ولستو قل الکافرون، او په دریم کې ولستو قل هو الله احد. نو د دې نوم چې کوم د ثابت شول چې وتر 3 رکعات دي. نو ډیر روایت چې کوم دی په دې باب کې راغلي دي چې دا وتر د نبی صلی الله علیه وسلم دا 3 رکعات دي. بیا امام طحاوی رحمت الله علیه په اخره کې د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک صحابه کرامو هغه آثار ذکر کړي دي او اعمال ذکر کړي دي چې دی مبارکانو به هم وتر 3 رکعاته کول. نو روایت راوړی دی د مسور بن مخرمنه د فرمای قال دفنا ابا بکر لیلا، من حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د شپې په حصہ کې دفن کو. فقال عمر رضی الله عنه فرمایل چې ما وتر نه دی کړی. فقام نو فاسد وصففنا وراءه، مونږ د دنه ورستو چې کوم د سپونه جوړ کړ. فصلى بنا 3 رکعات، مونږ ته 3 رکعات راکړه. ګوره وتر مې نه دی کړی، مونږ سپونه جوړ کړل جمع په څنګه ودروله. نو 100 رکعات وتر وکړه، 3 رکعات وتر وکړه. لم يسلم الا في اخرهن، او سلام یې ګوره په 2 رکعاتو نه دی ګرځولې، په اخره کې سلام ګرځولې. دا زمونږ د مدعا دویم جو ثابت شو چې وتر 3 رکعات دي او په دې 3 رکعاتو کې په 2 رکعاتو سلام نشته، په اخر کې به چې کوم دی هغه سلام ګرځيږي. بل روایت هغه ذکر کړی دی د ابو خلدته په حواله سره. د فرمای قال سألت ابو العالیه عن الوتر، د ابو العالیه نه مې تپوسو کو د وتر مبارکي چې دا وتر څنګه دی. نو دوی فرمایل چې موږ ته علمنا اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم او علمونا، یا علمنا وی او علمونا ویل چې نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو موږ ته وتر خودلی. ابو العالیه ته وی چې موږ ته نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو وتر څنګه خودلی دي. ایدا خو چې ان الوتر مثل صلاه المغرب، وتر چې کوم دی دا فشان د ماخام د مانځ دی. نو د ماخام د مانځ چې دی د ماخام موزم 3 رکعات دی. د صحابه کرامو هم چې کوم دی تابعین ته 3 رکعات وتر خودلی دي چې 3 رکعات وتر کوي. دا د نبی صلی الله علیه وسلم عمل له. دغه رنګ بیا فصفحه 186 باندې د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ یو اثر راوړی. قال ابن مسعود فرمای الوتر ثلاثون، وتر 3 رکعات دي کوتر النهار، لکه پشان د وتر النهار. دا وتر النهار څه شه ده؟ هغه صلات مغرب دی، ها ما خاموز ده. او دغه رنګي د مالک بن حارث نے هم دغه روایت راوړی دی چې عبد الله بن مسعود زمو فرمای
چې ویتر د ویتر چې کوم د 3 رکعات دي په شان د ویتر النهار چې هغه 3 رکعات د ماښام دی. بیا د حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ اثر راوړی چې قال د فرمایل الوتر 3 رکعات ویتر 3 رکعات دي وکانا اودا انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ یوترو ب3 رکعات 3 رکعات ویتر به کول. بیا د صحابه کرامو نور اثار په دې ذکر کړي چې دیو به هم 3 رکعات ویتر کول. لہذا دا خبره ثابت شوه چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه غړو صحابه کرام موږ ته 3 رکعات نقل کړي چې 3 رکعات ویتر نبی علیہ السلام کړي دي. د نبی علیہ السلام نه هم په غړو روایتو باندې د 3 رکعات ویتر ثبوت شته. او بیا د نبی علیہ السلام د صحابه کرامو عمل هم داو چې هغه به 3 رکعات ویتر کول او دا ما مختصر طور ذکر کړل. د توالت توجه ډېرې حواله را سره دي هغه مونږ تر کړلې. اخر کې به په صفحه 187 باندې چې کوم دی بل اثر ذکر کړل دا وی قال اخبرني ابن ابي الزناد عن ابيه ممت ذکر کړی دی ابن ابي الزناد د خپل پلار نه د فرمای اثبت عمر بن عبد العزيز الوتر بالمدينه بقول الفقهاء 3 لا يسلم الا في اخرهن. عمر بن عبد العزيز په مدینه منوره کې چې د نبی صلی الله علیه مبارک مسکن دی په دې کې په قول د فقهاو باندې هغه فقها چې هغه د ویتر 3 رکعات لري او په اخر کې به سلام ګرځول کېږي وایي دقه ویتر چې کوم دی هغه محکم کړو او دقه ویتر به کول چې 3 رکعات ویتر به کوي په مدینه منوره کې او سلام به په اخر کې ګرځيږي. دا خبره ته نور غلا کې ثابت شو چې ویتر 3 رکعات دي او سلام په اخر کې ګرځول پکار دي په 2 رکعاتو باندې کم دی هغه نشته دی. بیا بل روایت راوړل دی چې دا ویتر ته 3 رکعات ثابت شوی دي چې هغه اهل فقه دي او اهل د صلاح دي او اهل د فضیلت دي. نو دیو چې کوم دی وای اخذ کړي دی په قول د اکثر علماو باندې چې هغوی به ویتر 3 رکعات ګڼل لا يسلم الا في اخرهن او سلام به نه ګرځو مګر په اخر کې به دین هم دا ثابت شوله چې ویتر 3 رکعات دي او په اخر کې به سلام ګرځولې کی.